السلام علیکم ملګرو. ساوث افریقې په ورلد کپ کې نیوزیلند له یو ډیر غټ شکست ورکو چې د پاکستان او افغانستان سیمی فائنل لا کوالیفای کېدو چانس نور هم سیوا کوجی. شکست ولا په 190 رنزونو باندې ورکړی چې د شکست سره د نیوزیلند رن ریټ هم ډیر زیات خراب شو جی. په دې میچ باندې مکمل ډیسکشن کو سکور کارت بر سره هم شریک کوم. پاکستان څنګه سیمی فائنل لا کوالیفای کېدی شي، افغانستان له څومره چانسز دي، ویډیو مکمل وګورئ. په دې ټولو ټاپک باندې به ډیسکشن کیږي جی. ټول پهله خو سکور کارت وګورئ جی. ساوث افریقا کړی دي 357 رنزونه او په جواب کې ورپسې نیوزیلند پوره ټیم په 167 رنزونو باندې آوټ شوی دی. کو سکور کارت لمونږ راشو جی. سکور کارت کې ټونه پهله د ساوث افریقا بیټینګ وګورئ. ساوث افریقا ټیم چې کوم دی هر میچ کې خو زبردست سکور کړی دی جی. د پاکستان خلاف او د نیدرلند خلاف ساوث افریقا سکور نه کړی، نور د هر چا خلاف خو زبردست سکور کړی دی. نن 357 رنزونه یو ځل بیا کړی چې صرف څلور کلاړیان آوټ چې دوه پکې سنچریان شامل دي. ډیکاک 114 رنزونه کړی دي، باوما 24 او وینډر ډوسن چې کوم دی هغه پکې خپل اننګز کړی 133 رنزونه کړی دي په 118 بالونو باندې جی. میلر په 53 رنزونو باندې ور شوی، کلاسن په 15 رنزونو باندې ور شوی، مارکرم په 6 رنزونو باندې ور شوی جی. بالینګ تاسو د نیوزیلند وګورئ، بولټ یو وکټ ایشتلی ده، ساوثي دوه وکټ ایشتلی دي او نیشم پکې یو وکټ ایشتلی ده. او ټول ایکسپنسیو بالر چې کوم دی هغه راشن راویندرا چې 2 اور 17 رنزونه ور کړی دي او نیشم په تقریبا پشپغو اورونو کې 69 رنزونه ور کړی. ټول خراب بالینګ چې کوم دی جیمز نیشم کړی دی جی. د نه علاوه کوس موږ راشو د نیوزیلند بیټینګ تاسو ګورئ. نیوزیلند په 167 رنزونو باندې پوره ټیم آوټ شوی جی. 10 کلاړیان په 167 رنزونو باندې آوټ شوی دي. کانوې سم د کړي 2 رن باندې، ویلیانګ په 3 رنزونو باندې آوټ شوی دی. راشن راویندرا 9 رنزونه چون کې راشن راویندرا د هر میچ کې سکور کوي او د میچ کې سره دی کړی. ډیریل میچل 24 ترشي میچ کې ډیریل میچل ولا خو سکور کړو دی کې نه دی کړی. لاتم 4، گلین فلیپس 60، سانټنر 7، ساوثي 7، نیشم 0، بولټ 9، میټ هنري 0 رنزونه جی. بالینګ د ساوث افریقا وګورئ، مارکو جانسن چې کوم دی خپل بالینګ کړی دی 8 اور 31 اور 3 وکټ یې شری دي. لونګي انګیډي 6 اور 28 یو وکټ هم نشتا. کسیګو رباډا 6 اور 16 یو وکټ خو بالینګ کسیګو رباډا هم کړی دی. کوډز تقریبا او ورونه کړی دي 41 رنزونه ور کړی او 2 وکټ یې شری. خو کیشف میراج چې کوم دی سپینر 9 اور 46 اور 4 وکټ یې شری دي. مطلب سپینران چې کوم دی هغه بالینګ کړی دی. خو جانسن چې کوم دی سره دا نوې یو بیټسمن راغلی آل راونډر دی جی. اټیک بالینګ هم کوي او بیټینګ هم کولای شي جی. نو هغه ور سره هم 3 وکټ یې شری دي. او نیوزیلند ټیم چې کوم تبا شوی دی نو هغه د سپینر د لاسه د مهاراج د لاسه، مطلب مهاراج پکې ډېر وکټ یې شری دي. مهاراج میډل اډر کې وکټ یې شری، چون کې ډیرل میشل چې کوم دی هم مهاراج آوټ کړی دی او باټمن ټیلندر چې کوم دی هغه کې هم مهاراج 3 وکټ یې شری دي جی. نو دا د ساوث افریقا او د نیوزیلند کمپلیټ ډیټیل جی. کچری تاسو له سکور پوینټ ټیبل خو هم جی. پوینټ ټیبل کې تاسو ګورئ نو د نیوزیلند چې کوم رن ریټ دی هغه پلس 0.4 دی جی. پلس کې دی او 0.4 دی او د پاکستان چې کوم رن ریټ دی هغه ماینس 0.02 دی جی. نو رن ریټ پاکستان سره مطلب دومره فرق پکې غټ نشته دی. اوس را روان میچ د نیوزیلند او پاکستان دی. ک نیوزیلند هغه بایلو نو بیا نیوزیلند له خطر ډیره جوړیږي. د پاکستان رن ریټ په هم سی واشي او پوینټس په د دواړو یو رنګ شي. خو رن ریټ پته کې د شي د پاکستان سی واشي جی. بیا د نیوزیلند یو بل میچ هم پاتره او د پاکستان هم میچ دی بل پاتره. نو ک نیوزیلند هغه میچ وګټلو او پاکستان خپل میچ د انګلند نو وګټلو نو بیا پوینټونه د دوه ټیمانو برابر شي. بیا پر رن ریټ باندې فیصله کیږي جی. مکمل اپډیټس په در کوم چې آیا افغانستان څنګه سیمی فائنل لا کوالیفای کېدی شي، پاکستان څنګه کېدی شي. یا به دې نه پس نیکسټ ویډیو وي نو کمپلیټ وګورئ جی. ډېره زیاته مننه. والسلام.